کراچۍ د پاکستان د ټولو نه غټ تجارتي ښار دی کوم چې پخوا د پاکستان د خلافه وه. کراچۍ په څو نړیوالو ښارونو کې یاد ښار دی چې د رڼاګانو په ښار هم یادیږي. په کراچۍ کې د هر نسل او د مختلفو ژبو خلک مشته دي. په ملک کې د ټولو نه زیات لیبر یعنی مزدوران په یاد ښار کې خپل مهنت مزدوري کوي. پښتانه پکې هم په ګڼ شمېر سره مشته دي او د مختلفو کاروبارونو سره وابسته دي. نړیوال سیلګري هم کراچۍ ته ډېر په ګڼ شمېر سره راځي ولې چې کراچۍ د سیلګرۍ دپاره هم ډېر موزون ښار دی. د دې نه علاوه په کراچۍ کې ډېر تاریخي مقامات هم شته د سیلګرو د توجه مرکز ګرځي. مزار قائد د کراچۍ هوایي ډګر د کراچۍ نړیوال لوبغالی ګډاني بندرګاه ګارډن کلیپټن لاسبیلا لی مارکیټ بولټن مارکیټ قائد آباد کورنګي پخوانی سبزی منډۍ قیوم آباد ملیر او شرشاه وغیره شامل دي. خوراکونه هم د کراچۍ خپل بې مثاله خوندونه لري لکه د کراچۍ نهاري حلیم او بریاني. دغه ځای د ځایي خلکو او د سیلګرو د خوښې خوراکونه دي. د کراچۍ د اندرون سند سبزیانې او میوې هم ډېرې مشهورې دي. دغه میوې د ملک نه بهر سعودي عرب سریلانکا نیپال او نورو ګاونډي ملکونو ته هم وړل کیږي. کتونکو څنګه چې موږ په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د کراچۍ یو ډېر زوړ یعنې قدیمي تاریخ دی او په کراچۍ کې داسې مقامات هم شته چې ځانګړی تاریخ لري چې یو پکې د هغې نه د غازي عبدالله شاه مزار هم دی. ویلی شي چې دغه یو مسافر ولي و چې ډېر پخوا سند ته راغلی و چې دغه ځای اوسېدونکو ته تبلیغ وکړي. د سن او یا د کراچۍ خلک د دغه ولي د ډېرو کراماتو ذکر هم کوي لکه چې ویلی شي چې د کراچۍ اوبه پخوا ډېرې ترخې وې. په کوم ځای چې دغه ولي پاتې شوی د هغوی د دعا په وجه دلته یوه چینه په هغه وخت کې زرغون شوې ده چې اوس یې ډېرې خوږې اوبه دي او تر اوسه پورې د دغه ځایي خلک د دغه اوبو استعمال د څښلو د اوبو په طور کوي. او د دې نه علاوه د دغه ولي نور ډېر زیات کرامات مشهور دي. کراچۍ ته چې څوک هم لاړ شي نو د دغه ولي غازي عبدالله شاه مزار ته ضرور ورځي او دعاګانې ورته کوي. ویلی شي چې د غازي عبدالله شاه د پیدایش نیټه 90 هجري ده او شهادت یې په 151 هجري کې شوی. د غازي عبدالله شاه مزار د ښکلو سنگي مرمرو او ټایل نه جوړ شوی دی چې پکې د ترکي او ایران طرز ډیزاین شامل دی. ویلی شي چې د مزار د ښایست جوړولو ذمه داري د دغه ځای یو ځایي انجینیر مقبول قمر ته حواله کړی شوی وه کوم چې هغه ډېر په بهترینه طریقې سره ترسره کړي. د مقبول باقر د وینا مطابق چې د مزار د ښکلا دپاره لګولی شوي ټایلز شیشه او رنګ به د زرګونو کلونو پورې محفوظ وي. غازي عبدالله شاه د کراچۍ د سمندر په غاړه دفن دی او روزانه دلته بېشماره سیلګري ورځي او د عقیدت پیرزونې ورته وړاندې کوي.